دې په دین باندې پوه شي. دې لپاره به سفر تکالیف راځي، د لوږې تکالیف به راځي، قسمه قسم حالات به په دغه راځي. دا ټول حالات دا به برداشت کوي. څه لپاره؟ لیتفقهوا فی الدین، چې دې ته دین پوه حاصل شي. او دویم مقصد الله جل شانه فرمایي ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یرجعون، چې د دې مفهوم داسې مشران فرمایي او مفسرین لیکي چې دویم مقصد دا دی چې دې به دا دین چې دا بیا نورو ته کوي. د انسان د ژوندۍ دویم مقصد هغه دین چې هغه خورول دي، د دین اشاعت کول دي. او دغه دین د وجنه الله جل شانه طرف نه چې د انسان سره کامیابی وعده ده. کوم انسان چې دیندار جوړ شو دی به کامیاب وي. او دا مهمي واقعات موږ تاسو بار بار اورو. د غټ غټ هستیانې په دنیا کې چې کوم تیر شوي دي هغه ټول د چا چې نن پورې چې نوم موږ اخلو او نن د هغو نوم ژوندی دی او د هغوی نوم موږ په فخر سره اخلو او د هغو نوم اخیستلو کې موږ ځان دپاره ثواب ګڼو. عزتمند مشران دا څه وجه وه؟ هم صرف او صرف دغه وجه وه چې هغو دین زده کړی و، د دین سمجھ هغو ته حاصل شوی او بیا یې دین دپاره خپله زندګي وقف کړې وه او نورو خلکو ته چې دا پیغام رسولی و. نن زمانې پورې د هغې نوم چې دی هغه ژوندی دی او د هغې نوم اخیستلو کې موږ ځان دپاره ثواب ګڼو او د هغې په معمولي ګستاخۍ باندې معمولي بېادبۍ باندې موږ چې سر ورکولو ته تیار یو. دا څه وجه وه چې هغه دین من چلېدلو والا وه. صحابه کرامو داسې قسمه زندګي هغو تېره کړې وه چې څرنګه نبي صلات وسلام د هغې تربیت کړی و او څنګه هغې ته سبق ښولی و، فوراً د نبي صلات وسلام خولې نه اورېدل او د هغو په عمل کې راتلل. دې د وجه هغه کامیاب و. د دنیا غټ غټ کارونه د دین معمولي تقاضي مخکې هغو ته پرېښودل دا هېڅ ګران دي. څنګه چې تبلیغ والا حضرات فرمایي چې صحابه کرام خپل دا معمول جوړ کړی و چې چېرته به د دنیا او د دین ټکراو راغی نو دنیا به غوشاته وغورځول او دین به چې مخکې. د نن زمانې فرق او د صحابه کرامو زمانې فرق هغه صرف او صرف دغه دی چې موږ دنیا مخکې کړې ده او دین وروستو کړی دی. د معمولي دنیا لپاره د دین یو غټه تقاضا هغه چې موږ نه پاتې شي او موږ چې هغه دنیا طرف ته متوجه شو. عزتمندو مشرانو دنیا مو نه په مخه روانه ده، هغه دنیا هم زموږ په لاس رانغله او دین هم موږ شاته وغورځو، هغه هم موږ نه پاتې شو. دې لپاره عزتمندو مشرانو په خپل ځان باندې رحم کول دي او خاص طور سره د دې خبرې خیال ساتل دي چې موږ نه چې دین مخکې څومره شوي دي هغې باندې موږ پیمانتیا اختیار کړو او را روان وخت لپاره موږ په خپله هم عزم وکړو او کم از کم دا په موږ باندې حق دی او دا په موږ لازم ده او دا زموږ فرض منصبي ده چې موږ د خپل بچو ښه تربیت وکړو او د بچو ښه تربیت لپاره ښځې چې دی هغه مدرسه ده. موږ تاسو ګورو کوم بچی چې مدرسې سره تعلق وي او د هغه په زندګۍ کې دین چې دی هغه راځي او دغه شان هغې د قرآن تعلیم حاصلوي هغه یو کامیاب انسان جوړېږي. په دنیا کې هم د هغې عزت وي او هر سړی ورته د عزت په نګاه سره ګوري او په آخرت کې همیشه لپاره هغه سره د کامیابۍ وعدې دي، د انعاماتو وعدې دي. دې لپاره موږ د خپلو بچو خاص طور سره خیال وساتو چې موږ د خپل بچو ښه تربیت وکړو او ښه تربیت لپاره موږ یو ښه استاذ ته هغو کښېنو د هغو د یو وخت د یو منټ موږ خیال وساتو چې زموږ د بچو یو منټ چې هغه قیمتي دی او هغه چېرته خراب نه شي او هغه به خرابېږي څنګه چې هغه په کیل کود لهو لعب وغیره کې په هغې کې تېرېږي. بچو دپاره پلار چې دا اولنی څنګه چې فرمایي چې مور اولنی مدرسه، مور جوړی دا بچي دپاره اولنی مدرسه ده چې دې نه یو سړی خراب شي یو بچی خراب شي یعنې د والدینو تربیت نه دی خراب شي، والدین د تربیت خیال ونه ساته، دا بچی چې د ناکامۍ طرف ته روان شي. ځکه چې استاد څخه چې کوم بچی ځي نو هغه استاد څخه لږ وخت پاتې کېږي. سکول ته لاړ شي 4-5 ګنټې هغه استاد سره ناست وي، مدرسې ته راشي زیات نه زیات 1 ګنټه 1.5 ګنټه